سلطان صلاح الدین ایوبی الله په لوی کار غشته ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي، بیت المقدس یې فتح کړی. مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلعه وه، ایوبي قلعه. دا د قاهرې نه داسې 3.5 غنټو په مزل اسکندریه ورته وایي. د دریاب جنګ یې د انګریزانو سره، د برطانیې سره، د دې انګریزانو یو ځل لښکر یې جمع کړی و د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې. یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو بریدونه. دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه. اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړې، خو دا خو د انګریزانو ټول فخري بیړۍ علاج به څوک کوي، هغې سره به څه کوو. شپې ټوله شپه الله ته وجړل، به یې وې الله زه ځان له بادشاهي حکومت ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای. ټوله شپه ته جاړي نه که نه زمونږ بادشاهانو زمونږ وزیر هر څه به ټیک شي. دې خدای ته نه جاړي، دې د خدای نه سوال کوي، په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان. هر چې څنګه راووته نو یو ډېر نیک انسان و، صاحب کشف و، یو بزرګ و. نو چا ورته وی دا علاقه کې یو بزرګ دی، هغه ته لاړ شه. اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وجاړئ. د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله موږ ته ګرانه نه شو کولی. بس لنډه خبره دا ده، خدای ته وجاړه. هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له، ورته کېناسته، رد زه راغلی تاله مهرباني وکړه چې د دې موجوده لښکر مقابله زما بحري بیړۍ راوستې ودرولې ده او که دا استعمال شو د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه لاړ. ایوبي ته ولې خفه کېږې؟ ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده، د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. وی حضرت دا څه وی؟ بېغمه اوسه، ماله مه راځه، تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي ومقه د پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې وله غرقه کړې وه. علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو، فرعون به ډېر قدر کو، ډېر عزت به یې کو، په زویوالی یې نیولی و. لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و. نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د قوم، هغې ته بني اسرائیل وی. هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه، انښتې و. هغه پې بار وړو چې راشي دا پڼ را سره یوسه. هغه ډېر دروند ونې شوړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې موړی. علیه السلام ورغی په منځ کې بیچ بچا کو چې نه شي وړی، نو ولې په زور پې ده وړی. دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ټول کارونه، ګیاګانې، د څارو خدمت، د چوړیتوب خدمت، دا به ټول د دوی نه اخیسته. هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې؟ زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم. ورته ما ویې نه، ژوند زیاتې به نه کوې. د بیچ بچاو کو، هغه سړي لږه بدماشي وکړه، موسی علیه السلام یو سوک ورکړه. هغه فرعوني له سوک ورکړه، بس د هغه سوک نه هغه مردار شو، مړ شو. یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی. فرعوني ته یو موسی علیه السلام ته بل څوک خبر نه شو. جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام دا فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی، خو چې پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سیکورټي چې څومره پټ ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي. هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی. نو هغه ډاډه و، هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه راشه، شبه دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی. بس هغه هلک خو پې شو، هغه پرونی سړی خو هم د جوړوالی دی. نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي. پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی، ته رسولی دی. اوس که دې ما له بل سوک راکړې موږ زوړ قندار ته رسې. نو هغه ورته موسی ته وګوره په ارام کښېنه، ما له ګورې سوک رانه کړې. پرله خو رفه دپه شوه، خو هغه هلک هغه ورسوله د بادشاه دربار ته چې وجلی شوی دی. خو هغه د فرعون بس فوراً فرعون میټینګ راغوښته
اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده. میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی دا سره څوک فیصله په دې وشوه چې دا موسی به رونیسو بس مړ به د قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی نه قصاص اخیستل پکار دی او فورا د هغه میټینګ نه الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دی نه نیسي دی او وجلی دی. میرا حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده ډېر کافي مزل دی. د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د 13 ورلی مزل دی او دشتې بیابانونه دي په دغه علاقه زه ګرځېدلی یم وادي تیح